هغه امیر المؤمنین ذات دی، هغه علی علیه السلام دی چې کوم حق خداوند عالم طرف نه ملاو هغه غصب شو. اوس وخت دنیا سیاست میدان وخت د کوم ووټو ذریعه سره یو جمهوریت ذریعه سره څوک جوړیږي دوی دې حق نه دی، نه خدای ورکړی نه پیغمبر ورکړی دی، خو عوام ووټ ورشول ستې مو منتخب نماینده شو. اول گروپ روشی وی غرزه پیدا وی چې رزه مظلوم مو سره سلوک شند څه دی ګر الون کې دوی دی حق نه ده کې د شي شرع مستحق نه وي خو شور واجب نه جوړ شول عوام د کوم طرف ته لهر د مغای جوړ. اما امیر المؤمنین ته کوم حق ملو دی هغه جمهوریت بنیاد باندې اکثریت بنیاد باندې ووټو بنیاد باندې نه دی، الله رب العزت بنیاد باندې. دا ډیره مهمه نقطه ده. نور کسان بخبل کسان بنی چی واجی نوی بنی جمهوریت واجی نا، شورا واجی نا، اکثریت واجی نا، خمو امیر المؤمنین سے امام منو دیاغه اطاعت زون واجب کو په جمهوریت او په شورا باندې په بیعت او په اجماع باندې نه ده. کاټول کائنات علی سره بیعت نه وکي، کاټول کائنات د امیر المؤمنین مخالف شي بیا هم د امیر المؤمنین اطاعت موتونه واجب ده. ټول کائنات مخالف شي، ټول مخلوق مخالف شي. ځکه روایت ته کټول دنیا ایو طرف ته روان شي، امیر المؤمنین بیل روان شي. مو د پکور د سټولي دنیا سیلور شو، کالی سیلور شو، امیر المؤمنین سیلور شو. واجه څه ده معیار لیارې د پاره ځان ته انتخاب کوي، هغه حق او حقیقت ته ویلي پیغمبر ویلي دي علی یون مال حق، علی حق سره ده. ځکه علی حق سره چوک سره علی سره اون شوالو هغه حق سره اون شوالو. ځکه د بنیاد باندې شیاو دا ویژن دا فکر دا سوچ ده چې امیر المؤمنین د پیغمبر بلا فصل خلیفہ او جنشین ده. نو ما تاسو باندې واجب چې کوم شی ده هغه د علی شناخت نه ده، علی معرفت حاصل اول دي. نن سوال الحمدلله کتابونه ډیر زیات دي. یو کتاب څنګه ځوانانو د پاره خیام سوشل میډیا کې با وایرل کیږي، کسا لیکون کې اشیا نه ده، مسلمان نه ده، یو عیسائی ده، جارج جرداخ دای لبنان ولای عیسائی ده. دی امیر المؤمنین علی علیہ السلام حواله سره کتاب ولیکلو، تقریبا اردو کی صفحے 4 یا 500 صفحوں باندې مشتمل کتاب دی. اردو کی کتاب نام ده ندائے عدالت انسان. د چولې کله ده جارج جرداخ د اوسو سو کاله مخکې مړ شولو، درې اتیا کاله عمر وی دی. دا امیر المؤمنین ډیر سخت متاثر وو، سخت اثر په چاوله دي. خو افسوس خبره ده چې کله دی دا کتاب ولیکلو چې غوړي چاپ کی چاپ د پاره دي څه پیسې نه وي، مسلمانو دروازې ورټی کالي چاپ پیسې نه ورکی. و دا یو د ویل چې کتاب نو ورسته چې چاپ شي خپل پیسې بیا ته وسه خوځ سشتونه چونه ورکی. لاړلو یو عیسائی ګرځي ته عیسائی عالم سره ملاو شو، ورته دکا چې امیر المؤمنین علی علیہ السلام شان کې ما یو کتاب لیکل دی، پیسې رسنیشته چاپ د پاره قرضا راکا ورسته بس ته خپل پیسې واپس کو. هغه پیسې ورکی او دا یو ته ویل چې بیا یې موته ما وبساو ویل دا ویلي موږ مسلمانانو دا شنو کړل ته بیا یې څو په سوایا ما ویلا تاسو کوم دا کتاب ولیکلو علی علیہ السلام صرف سوچوي صرف مسلمانانو باندې احسان نه دی، هغه عیسایانو باندې احسان دی. صلوات الله محمد اولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام صرف شیعو باندې صرف مسلمانانو باندې احسان نه دی، بلکې هغه عالم انسانیت باندې عالم مسیحیت باندې عیسایانو باندې احسان دی. ویلا هغه څنګه ویلا کله امیر المؤمنین 36 هجری باندې خلیفۃ المسلمین جوړ شولو، مولا امیر المؤمنین خپل خلافت دوران کې عیسایان راوختل. هغه وخت کې هغه اقلیت کې ولګ و وته د کاس نن ورځ نه بعد د امیر المؤمنین علی علیہ السلام خلافت شروع شولو. سوره مراعات سوره سهولیات مسلمانانو ته ملويږي، هغه به تاسو ته ملويږي. انسانی تقاضا دغه دی لکه څنګه مسلمان اسلام بنیاد باندې ما ورور دی، تاسو انسانیت بنیاد باندې ما ورونه وي، تاسو ما باندې حق دی.
تاسې څومره انساني حقوق دي، شهري حقوق مو دي، هغه به برابر مساوي طور باندې تاسو ته میلاویږي. دا هغه عیسائی علم ورته کو جورج جرداو کو څه کتاب پیسې ماته واپس مارکا ویلي علمو باندې احسانات کړي دي مو عیسایانو باندې. نن ټیک دی کاغذو کې شته د نوې نسل تاسې مانه ښه بهتر پوهېږئ. هیومن رایټس الفاظ تاسې ډېر زیات وو. رایټس ښځو حقوق، چلډرن رایټس بچیو حقوق، انیمل رایټس د ځناورو حقوق، دا ټکي ډېر زیات تیزی سره یورپ کې شهرت لري، امریکا کې شهرت لري. خو جورج جرداو دغو کسانو ته دې شال سره یایي څه کاغذو باندې انساني حقوق لیکله دا بېله خبره دی. راشئ میدان عمل کې علي نه پوښتنه وکړئ چې هغه انساني حقوق څنګه ادا کړي. اوس هلته انساني حقوق چې دي خپل مقصد وي. دا یوه جمله زده کړو، ډېره مهمه جمله دی. اکثر مو ځوانانو دغو ټکو نه ډېر زر متاثر کېږي، بیا یې هغوی شکاره کېږي. کلمت حق یراد بها الباطل. امیر المؤمنین یایي ځنه جملې ډېرې ښکلې دي. چې دي ځنه جملې ډېرې خوندورې دي، خو دښمن دونه الټا مطلب خلي. دغو جملو سره یې تاسې شکار کوي. څوک سه انسانیت مو سره دی، انساني حقوق مو سره دي. چېرته انساني حقوق دا سره دي؟ انساني حقوق امیر المؤمنین سره دي چې هغه هغې ورځې عیسایان راووتله چې تاسې ما باندې برابر حق شته دی. اونه یوه واقعه ته بینام چې دا واقعه کاش مختلفو ژبو کې ترجمه شي